أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسات يوس بالجماعت حال الله بياني دري قسم مړه شوي. یو قسم خداو چې ګناه کې ښکیل شو. دویم قسم دا امر بالمعروف و نهی عن المنکر والا دعوت والا. دریم قسم چې وایي چې د ګناګارانو خوا کې او وختل او وختل مړ شوندم کو عذاب چراغي. دا یو جماعت چې د دعوت والا دی الله بچ هغه دواړه نور الله گیر کړ. څنګه گیر کړ؟ کوم چې سپینګری واغه الله خنزیران کړ. الله د شین انقلابی ذات دی. کوم چې ځوانان والله شادوغان کړ. درې ورځې پورې ژوند وی سلام مردار کړ. داروغ انسانان په دیوالو راوښتل. نو دوی له امر کو چې تاسو موږ نه ویلي دا کار مکوئ. د سترګو نیو خیروانی وشړلې. دویم آیات کې ور دعوت پیدا الله بیان کی. تب دعوت کوي څوک منی کني منی لیکن کې دې چې څوک یو منی کوی نه منی نو خپل غاړه خبر اخلاص شي. وایس قالت یاد کا اټیم چوي ویلي امت نه وړلې منهم لدوینا لما معنا ولي واعذ ور کوي قوما يقوم لرا الله والله تعالی شر مهلكهم ما غير هلاكي هلاكون کې یا با عذاب ورکی عذابن شدید سخت عذاب. دوی شکل ناروا کارونه شروع کړو. نو دی جماعت ورته ویل چې انسانانو الله من کړي غیر ممکن. دریم جماعت وی چې ساده کان خلک پری دوی پویږي الله پویږي. اوس هم تعالی وی کړه مردار چې خپل کار دی. جهنم دار چې خپل جنتم دعوت له ضرورت نشته. نه ضرورت څنګه نشته. اوس پیری دعوت واوري. قالو دعوت والا ویلي معذرتن الى ربکم دامن من عذر پیش کو استاد سره بلا قیامت کې به ورته وی شي الله موږ د خلکو دعوت ورکړې دوی نه منلې ولعلهم شاهد يتقون شو یریږي د الله نه. دو پیدا ذکر کړی. یو کې دې شي دعوت اثر وکي. دویم کوي موږ من خو خپل غاړه خلاص وکړه. ورسات کې بیان د عذاب حاصل بده چې کوم انسان دعوت کوي هغه الله یې بچ کړو نو ټول میرا غیر کړو. د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ډېری پیدا دي. د دنیا د عذاب نه بچ کېدل خاص کر د ابلیس نه. نو دا ویرو چې ابلیس نه بچ کېدل په تکبیر الله اکبر باندې او د قران په درس باندې د سوره بقره په لوستلو باندې د آیت کرسی په لوستلو باندې د سوره بقره د ورسنی آیات په لوستلو باندې همیشه او تاسو کې ګرځیدل. خاص کر ذکر رب العالمین تعوذ ورسې سورته نویل لا اله الا الله ویل د سوره حدید ابتدائیه ایت نویل امنت بالله ویل لا حول ولا قوه الا بالله ویل قوي ایمان د الله معرفت د الله په کارونو باندې رضا د الله د انعامات او شکریا رښتې ویل اخلاص پیدا کول ګناه پر خودل قران کې تدبر او امر بالمعروف و نهی عن المنکر. خلق وو دین له دعوت ای دې ډېری پیدا اوس واوري. فلما پسار کړه الله ان سوچ دی یاد وې سماغه چې دوی ته یاداش په ورکړې شوی و. چیرې ورشي وحد الله یا من کې دل دري میانو د کارنا انجین الذين لا ينجات مرکا انسانان لرا ينهون عن السوء چې خلک من کول نه بدونه دې ته نجات ورکې. ٹھیک ہے دوی له خدای نجات ورکې جانب مقابل څنګه شو الله یې برباد نکړ. ينهون کل امر بالمعروف کل نهی عن المنکر کله یو مقدم کی کله بل. مفسرین ذکر کوي دا څو شین الله شریک راوړي. آتو الله واتو الرسول اے انسانانو اطاعت الله کوي د رسول. یو سړی چې الله مني رسول نه مني دا خبر اوسره الله نه مني. دویم اقامت الصلاه و ایتاء الزکات
یو سړی چې مونږ کې زکات ورکړي یا زکات ورکړي مونږ نه کوي دا الله نه مني. دریم امر بالمعروف و نهی عن المنکر، یو سړی امر بالمعروف کوي نهی عن المنکر نه کوي بالعکس دا الله نه مني. دا ډول لازم ملزم دي. واخذنا الذين لا يراتي مکړه انسانان چې ظلم کړه بیا عذابن په عذاب بئس ان الله شدید شق باندې شدید بما كانوا يفسقون. جواب سوال دا ظلم نه دي دا الله خنجران کړه بزوګان فسق کړه. اوس تفصیل د عذاب فلما اتوا الله شکل واوخته اما دا غسر چې دې من کړی شو نو قلنا لهم ورته ویل يكون شی بزوګان خاشعين سلیلانا حال یا بدل. مفسرین وایي چې بزوګان خوارم وو سپګیم کړي وي اسلام مردار کړ شادوګان وړي جوړ کړو. یو خو د انسان سره مشابهت لري، دوی هیلګر دی کړه هیله شوکړه انقلاب راغی نو الله شکر نه مرته وران کړ. ډېر حکم چې موجوده شادوګان دي اې دا دغه بچی دي کنه دا ځان لنه واله. مفسرین وایي شاد ورځ پورې الله ژوند کړي وې سمردار شو ار چې دا اوس موجوده شادوګان دي ځان لنه واله. ورسات الله اوس بیان درې کوي يهود به تر قیامت پورې ذلیل هر وخت کې برشه خلق پیدا کوم چې دی بدمعشي ماتي. د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې راکاروش خیبر لاله، د عمر په وخت کې لاله شام لا، د سلطان صلاح الدین ایوبی په وخت کې ذلیل شول. امد چې بیا تحریک تر قیامت رواني وایس پاتیم کې چوکمو کې رب کا رب ساش خمخار علی کې علیهم بدوی معنی الى یوم القیامت تروز قیامت. قیامت کی معنی دو درې دو دا و به درې کن الله د قیامت درې شمنه دی یوم القیامه یوم الدین یوم الاخر دار الاخر یوم الحسره یوم الحساب یوم الاشهاد الازفه مجموع له الناس يوم التغابن يوم عظيم الطامة الكبرى القارعة الواقعة الحاقة الصاخة يوم الطلاق يوم التناد ارجع کې بجدا جدا نمي دلته وی الى يوم القيامه هو بدري دا څوک بل الله پیراو لګي چې دوی سره ورکه عبادت صاحب مسک معنا د شخوالي. ان ربک سروس دشمن لیر دا و انه سروس دو سبه زیره دی. ان ربک یقینا دارب ساشه لسری ول قاب خمخا د سر عذاب ولا دین من کللا و انه یقینا الله تعالی شه لغفور رحیم بخون کړي به حرم روان دی دا څوک چې منی اغلب عذاب ورکی څوک چې منی اغلب بخنه ده. غفور دا منه گناہ بره معاف کو رحیم د رحم عمله لا غفور باندې لام راوړو دیږي اشاره واغه نقطې لا چې د الله رحمت مقدم دی کنه د الله په غضب باندې. ورسات کې الله اوس تقسیم کوي دوی دوه اقسام ولا پتا نه دا منه تسنس میکړه دوی فی الارض الله په دې ځمکه کې هم منډل ډلې منهم باجدین الله نه کان دي ومنهم دون ذلک او باج نور غیر د دینه خراب خلق دي. ورسات الله وسوي ذکر انسان باندې پر اخره ولم کله په مصیبت راولم مقصد دې چې د مال رجوع کې خو نه کوي کنه هیڅ عزت کې راشي پر اخی چې پیراول مړه وداس ما کمال دي مشکل چې پیراول مې د دنیا حالات او گردش دي دا د الله قانون دی. مونږ او تاسو اړیو امتحان کې ګیرو مونږ ازمه کو بل انسانانو باندې بل حسنات په خوشالو باندې او سیئات په خفګانونو بل حسنات په خیر سیئات من شر بل حسنات معنا بادي سیئات معنا قاد سالی بل حسنات معنا خبدن سیئات معنا جوړته
لعلهم يرجعون در پارا چې داخله وګرځي کی الله لرا رجوع کی کرا ورسات دې کشرانو حال رب تمداري حال د مشرانو ذکر کې چې وې کړه هلي شو شادوغان خنزیران اوس وې کشرانه سکه منځونه نه کوي لټانی کنه سس پس پراتی حدیث کې راځي سارو ما خصن منافق انسان باندې درندې بوچ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دو کرو په عمر شینو امر دلس کرو په عمر باندې به وال پکار دي کوم سړی چې مونږ نه کې نو صورت حال امام مالک او شافعی فرمایي وې دې انسان له ځاني غوړي حج جاری کول پکار دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي زندان کې واچو چې توبه واسي است مردار شي احمد صاحب سعید صاحب دا اکثر صحابه مسلک دا چې وجري پکار دي ذکر رسول الله فرمایي د مؤمن او د کافر مابین کې فرق صرف پر ایمان څخه دی پېښمه شو کې نو بس وخت کې زر منځو کې یې وجه مې وخت زید دي خوب خرابېږي فخلفا فسران من بعد ان دین رسول الله خلف ناکار وارثان خلف سمع ناکار وارث یو خلف دی دلام فتحه یو دلام سکون دی کم ځای کې دلام فتحي الته نفس وارث سویریش کم ځای کې سکون ناکار وارث آیات دلیل په دی دوی غلط حرکتونه وکړو نو یې بچی له زور وته ابن قیم صاحب دا سوال نقل کړو جواب هم کړی بعضی مولانو خراب سامان الله ورکی ډیر عام خلک الله کې بچی ورکی دا وجه څه دی عالم کی ناکاره مرزونه دی حسد دی کې نه دی بغض بل اثر لاړو بشیر لاړو هغه انسان چې هغه امید دی دین سره مینه دا قران سره مینه دا دغه اثر اسراړو بچیلا د دې وجنه د پلار خوراک سکا هغه ټول اثر اعلان بچی کی حتی تر دې چې 1900 کال پورې الله دا صد جاری سي تلسات ورثل کتابه میراث کې واخصو الله کتاب خذونا الله ياخذ سامان د دنیا الله د دنیا ذل او رزل را حرام مال به خصوصي دین په مقابل کې کچا بوټي دا خو ناروا دي مړ الله بخون کې رې کنه چې موږ معاف نه کینو سو اخر معاف ويقولون به وی جواب کې عزت دې چې بخنه وکړي شمن لرا یغفر من غفر وياتي ما الله وکرا بغیر الى رسول سامان مثل لغه يخذوا اعمالي چې ګناي کوي شی به توبه وباسي د دین په مقابل کې الله مال نه ټینګيږي مال والی به توبه وباسي خو به رشوت پیشي بل شي پیشي به مالی وصلی الله ورته درت کوي علم یو خاص کمانه ده هغه سره ده انو اخسر شوی علی بدوی معنی میثاق الكتاب هغه لوز کتابه ان لا یقولوا علی الله چنبوی په الله معنی الا الحق مگر حق وینا ما خو دې ته ویلو چې حق وای دا منو کړی معنا کړی مو و در رسول سره جواب سوال کې دې چې ټیک دی قران کې الله ورته ویلي تورات کې به ویلي پویا منو تم عذر دې کنه و در رسول لستری و ما احکامات چې په کتاب کې و هر څه لستری و سم مليانو پویا و وسترغب اخرت لا والدار الاخره الله اذا كور سنه خير ورد للذين يتقون اغ انسان الله ان شاء الله يريږي كن ابناء الاخره دنیا د زامن بالله ځان جوړوي نه اخرت زامن ځان جوړ افلا تعقلون دم عقل نکارنا علی ویلی ورسات کله اوس نیکان علما ذکر کوي خلک هم شته کنه چې ناروا خلک خراب خلک داو اسماني وای کی تغییر او ترمیم کې وای خاصه دنیا د شي خلک شته الله په دین د اسلام باندې کلک ولاړ دي
والذین اغه انسانان الله چې پنځوي بل کتاب به کتاب باندې واقام الصلاه پابندی نماز کړي اقام الصلاه د قران نور سوال راوړو آیات دلیل بده چې کوم انسان د قران سره تعلق لري او مون سره ډیر تعلق ساتي اقامت الصلاه بداو وختي کوا همیشه کوا معنا باندې نظام کوي کمزې شي مونږ به کیا زیو ګورا خاص کر محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري صلو کما رایتمونی وصلی د شي منځو کې لکه د شي منځ کو دای سره سره خشوع دلته عبارت ده نیکان خلق دي ان یقینا منشئ نزایک والله اجر المسلمین اجر دا غچا چې کوي نیکی نیکان دي اصلاح کوي دي جنو سوسبل مقام د دې حاصل لاره يهودانو سوارو کې الله عادت داري چې دا ډنډي ظالمان دي مسلمانان دي زور شي منی شنی نی منی دوی الله ودا څومره احکامات چې تورات کې ما تاکید سره ویلو چې عمل په وکړي دوی وکړه یې به رد کړه وایز نتقنا باغ ټیم چې موږ راوچت کال جبل الله دا غر فوقهم د فاصلو دی کانه ګوي کې دا یوريس ظلمنا وريس مفسرین لیکي په دې وسترګه باندې زیاده سجدي لکاته په دې بل باندې غر لکاته چې وسره خوشی نشي وسره خوشی نشي یریدون کې و آیات دلیل په دې چې الله راغره اوچت کړي لري باج مفسرین وی چې اوچت نه لري نفس الله دمکی ورکړه نه اوچت دي دویم سوال چې دې مقام کې دا غره الله پیره اوچت کړي خو به اکراه ولا اکراه په دین اجبار دی اجبار کې به اختیار شته لکه ته چالو وي چې ورته مې شوې رضانه سړی جوړي کې به وښنم خپل ځان جوړوي شي کنه ځان کې معنا دی یقین راغی چې نو دا غر واقعن به امر پریوتون کې پدای نو ویلې مونږه چې خذو ما اتیناکم بقوا واله اسه شمګې درکو ډېر په کوشش بقوا کوشش عمل په وکي واذکرات کې معافي چې کوم بری کړي لعلکم تتقون شای شوي رهږي بهترین تقوا سره قران ذکر عمل کې راوصل دې جنونو سوسبل زجر حاصل بدای دی خلق الله علی ارواح کې ما ویل چې ما منی زستا سره به مو کنه وی آو هیڅ خبر نه پړه قطنه ممتانه من لو زکی الله پابندی نه کوي وایز اخذ ربک شکلوا اکثر افسا دا اولاد د ادم نمین زوریم د شاګان اولاد دی واشهدهم حال لا شګوي کړو دی په خپل ځانونو واشهد جمله حالیه سی ورته علی صبر ربکم رسول رب نه قالو دی ټول ویل بلا ولنه شهید نم اقرار کو وسوال الله ولي موږ باندې گواہی پیش کړل تا ان تقول من ان لا تقولوا لان لا تقولوا لام پټته چونه وي يوم القيامه پورز قیامت ان كنا عن هذا غافلين يقينا موږ د دین نه خبر الله یې څنګه دا کارو کې وحي مراولې غلا چې سبب یې وي شرمونه خبر یو دویم او تقول ان لا تقولوا چې دا ونه وای انما اشرک یقینا شرک لري پلانانو سمغړاندې وکنو مونږه تابع من بعد اندین رستا ایت حلاکی مونږه بما فعل المبتلون پس باندې شکار کړي باطل فرستو کار هغه کړي الله ټینګای مونږ دا مونږ نه منو نو مونږ تاسو غوا کړی قران مراولې وو که سبا قیامت کې عذر پیش کوي نو الله یې زما ته يم چې ما خو تاسو قرآن کې ویلی وو عالم ارواح کې ما تاسو ویلی وو وس ترغیب وکذالک الله یدق شام بیانو علی آیاتنا ولعلهم يرجعون دل پارچ داخله وګرځي د باطل نه عقل را دي جنرو سوس قباحت درید مليانو بیانې
حاصل بدای مخکې ویلې چې موږ آیاتونه بیان کړی د شي مولان الله وشته چې است پټی کی حق مسله پټی دی مولا مثال الله په شان د سپری کله په شان د خر دی کله حدیث کې راځي په شان د خنجر دی څومره سخت تشبیه د مولا تشبیه الله د سپی سره ورکړه د مولا تشبیه الله د خر سره ورکړه د مولا تشبیه نبی صلی الله علیه وسلم د خنجر سره ورکړه مولا چې کړه په علم باندې عملونه کې شي سغسر الله دا کسو کو بلعم مستجاب الدعوات مو دورسیم سره شاګردان ملل کتاب وری کول نه چې عالم قدیم رسول الله شته دی الله ټینګ نشو الله یو دنیا له مولا کړه دنیا له الله یو ټینګ نشي کنه ایسته ګډوډ شي وتل معنا اول ولا عليهم قديمان نبأ الذي خبر دا غچا تینه آیاتنا چې موږ ورکړې در خپل آیاتنا فانسلخ علایته هوته انسلاخ دې ویلش کتاو شرط مار سرمن لیدلی د مار سرمن پیوځي کی او مارته خوې وتی الله ډایرک وته د آیاتنا وته فاتبع دامنا ورپسې شو د ملابس شیطان فکان من الغاوین شو دا غشان شو حلاک غاوین دا گمراه من الحالکین تباشو وشه دا مولا موږ راځو چې راشه قران لا سنت لا دین لا عمل وکا وې د دنیا په شکاش کو نو کوم مولا ان شاء الله د دنیا په شکاش کې ودین پری دی د میثاق په شان د شپری دومره غسل الله ولو شئنا کزمن چرته خو کوي لرفانا هو الله مبوشت کړي وي به په آیتونو باندې ولکنه اخرج الى الارض لیکن د ميلانو کې دنیا لا ارض معنا دنیا لاندې لاړو تابعداري د خواهش وکړه خواهش دا معنا د خبره ومنله خواهش دا معنا دنیا په دین غوړه کې ومثله د دې مولا مثال چې کمثل الكلب الله دې پښند شپي کته حمله کوي علی په دې معنی نو یلحس غفیږي او کپری دیم غفیږي څومره سخت خبر الله وکړه الله دا خو سپیره سم یلحس من الصوباسي خله واځ کړی شبه مرستری دا عربي پښه شباله پښتو دی ګیرواله نشي نو صرف حاصل معنا موږ وکړ غافي ابن قیم فرمایي دې ځکه تشبیه دې سپیس سره ورکړه وجدا چې سپې په خپل جنس باندې حمله کوي مولا په خپل جنس حمله کوي یو جنس والا د بل جنس وختنه وکا هغه یې چیرته خپل جنس باندې نه بیانې په خلاف د مولا کا تفسیر کوي دا کا تقریر کوي بس د مولا نبی عزت یې شروع کړي پلانې مولا دا کم تر پلانې دا الله یې مړه دا قسم سپې او دا تجربه وروي ګورې درسونه کې وګرځي سلی ریش ګنټي ام د قرمولانو غیبتونه بکیری صحیح دین چې کوم قران او سنت دی هغه عوامو ته ضرورت لري هغه څوک نه پیش کوي دویم سپیکی عادت داري چې کله در باندې حمله وکړه نکتی گوار کړه چې به سیستم منډالي دی مولا کې مله عادت داري کما معمولی مفاد مالیات دي جب کې ورته کې خدای استقلال شي او قسم دې چې دا حقیقت دی د شي خلک مونږ ولیدو چې مخکې وختونو کې دې وسره ټکرو آی کې بزرهاو کسان په صلحوي هو شل او چې کله اتحادونه سره وکړل سم د پیغمبر علی السلام صفات ورکړه یره پلانې و تهجد کوي دا ډېر ځوان سړی دی عیاش نه دی اسی خلکو باندې نام کړي دی او دا بل چې صحیح دی او پلانې و مولا پرونه پورې خلک به وشل 15 زره کسان صرف یو ځای کې په قتل کړه نن څنګه امیر المؤمنین شو دا سم لکه الله دې چې شورت مادیات کې خود بیا ارڅ کوي سم دریم سپیکی عادت دالي چې کله دله مردار پرته دی خوري خو بل سپیرا شي غريږي بل عادت پکې دالي ایچو حیوان خپل استفراق الټیو کانګي خوري نه دی خوري دا ډېر سپک عادت لار باندې روان دي سپی سرکته نیولې د شمولان په جامعه کې سرکته ساتي کنه
رښتیا پرونه پورې موږ دوی کافر کول د دوی سره اعلان جهاد کړو ننم چې اتحاد سره وشو نن څنګه په ځامن امیر کو بس ذلیل مسی ګرځي سره کته کله کله ودرېږي دا روسه مقت خپل بوي کی دا کنه دا کار عمل نه ده میته شي کینو دا خپل چې کې جره ګنده نشه موالنګ دا ټول د ګنده بچي دا بعضی حرکتونه کوي الله دې مولا مثال پشان د شپې مولا سخت جرم zarar ورکه اسلام لا تم دې مولا د وجه نه سره خلک کافر کړي و وسم دا مولا دروازه ګرځي کله یو جلسه کې کله بل جلسه کې کله بل یره دا دار کم تر یو دا دار کم ودا دا الله دې مولا مثال پشان د شپې حقیقت د جری سپینم بدره دی ها خو دې کته حمله پیوږي کوونه کې الله غافي ذالک دا چې مثل القوم الذين الله مثال لا قوم دې کذبوا بیااتنا چې تکذیب کړي اوس موږ د آیاتونو بیان کا بیان لعلهم دې لپاره تفکرون چې سوچو کې کی به لیکلي دا تفشی کی وی د نبی صلی الله علیه وسلم د امت په علماء کې سوچوږي اکثر د مولین دي امام رازی ډېر کم مولین مدینه بچ پاتې دی له دا کوم مثال موږ لراوړو جواب الله ډېر بده مثلا په مثال کې القوم الذين قوم كذبوا بآياتنا چې تکذیب کړي زمونږ د آیاتونو وانفسهم كانوا يسلمون په خپل ځانونو ظلم کړي دي خپل ځانونو باندې ظلم کوي ورسره کې جواب سوال دا مولا شیخ مولا دی سپین پړګې تړلې خطیب دی کله کله منځونه مراکي کله ځان شیشي مبشر مو وي نو دا څنګه خبرې کوي هغه دشمن سره اعلان د دوستانی کوي یره وی سیاست دې کنه حالات دي حاصل به حامله وي وګ بجنګو اوس بل بدیل موږ نه لرو دا بل خوري پوخي شي دي دا خوري خراب سړی دي الله دې مولا الله گمراه کړي نه دي گمراه له څه هدایت وي هیڅ کوم نه کوي من هغه څوک يهد الله چې الله دې ته هغه لرا دلای دې شوي دي ومن يجد او څوک چې الله گمراه کوي فاولئک هم الخاسرون الله خاصم دي تاوانین دي ور تاوانه وکي ورساګه تخفیف اخروی الله اخر دا جهنم خو بچاره ډکومنو پرېدم خو نه چې دا سه بونزو بل سه بونزو سو باخر بوشو هم دقه خلقال تور ولم ولقد يقينن پیدا کړی جهنم لره کثیرن زیات من الجن والانس پیران انسانان سوال سوره زاریات کې الله وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الته عبادت نه پیدا کړل ته وی جهنم لا جواب دا چې الته غیر تشهید ولدګي تکوینی فهم الته مومنان خلق مراد دي جهنم بد یو جوور آیات باندې سوال لې جن معنا پیره د اور نه جوړ دی دا جهنم کې څنګه شوځيږي شربینی لیکري دي چې الله به دا بدن په شان انسانانو کې و کېړو کې به الله وسوځي دیم قول لري د انسان د راسم د خاور نه پیدا لري دا مخ د خاور نه شړق و نه وباسه کنه څومره درد کوي الله په کې اثر واچوي لهم قلوبنا الله دې خلقو زنه دي لا يفقهون بها نه پويږي پای باندې ولهم اعين دې سترګشتري لا يبصرون بها قتل پین کوي ولهم اذان دې غوګونه شتري لا يسمعون بها اوري پینا اولئک ذا خلق الانعام بشان د چار پینو دي بل هم ادل بل کې دینم جاهلان دي ادل من اجهل خر نه ده خر خپل ځای پیژني سپیخ خپل ځای پیژني وای خپل کار پیژني الله خدا سره خپل کار نه پیژني پیدا مې کې یو وګرځیدو بل اولئک الله د انسانان چې هم الغافلون هم دینا خبر دي سوال خبرته خو عذر دي جواب دې مقام کې تغافل مراد دي ځان غفلت کې چولې کوئی سامعي کار نه کوي باسره نه کوي د زړه